عمر اکمل د پاکستان کرکټ بورډ ته یو ډیره غټه دمکی ورکړه ده. عمر اکمل پاکستان کرکټ بورډ ته ویلي دي چې ماته ان او سی راکوي او که ان او سی نه راکوي زه په تاسو کیس اچوم، زه تاسو سره په عدالت کې کیس کوم. عمر اکمل تاسو له معلومه ده چې هغه همیشه دا ګیلي شکوي کړي دي چې پاکستان کرکټ بورډ ما سره زیاتې کړي دي. پاکستان کرکټ بورډ زه بغیر د سوجې ټیم نه ډراپ کړی ما. دینه علاوه احمد شهزاد هم دا خبره کوي، احمد شهزاد صاحب چې ما سره هم پاکستان کرکټ بورډ زیاتې کړي، نه انصافي یې کړې ده. احمد شهزاد نه علاوه عمر اکمل کشري مونږ وګورو نو د پاکستان د ټیم یو ډیر بیسټ آل راونډر پاتې شوی دی. خو د عمر اکمل حواله سره د کم کوچ زوغي په د باندې دا ریپورت ورکړو چې د بدتمیزي کوي د په ډریسینګ روم کې یا ډریسینګ روم نه بهر یا د میچ دوران د خپل پلان کوي، زموږ په پلان باندې د عمل نه کوي یا د بدتمیزي کوي. جی په دې وجه باندې د چې کم پاکستان کرکټ بورډ واغه ټایم چې کم کوچ زوغا د خلاف شو او د ټیم نه ډراپ کړو. جی سب یا د داسې واقعیت راغلو پنجاب کې ټریفیک پولیس سره د جګړه شوی و چې چالان ورکول د ور سره خله واخلې واغې نه علاوه نور هم پاکستان کرکټ بورډ منیجمنت سره د زیاتې راغلی و. ځکه هغه ټایم کې څه ټایم دی په پیکو نو د ډېر زیات غرور او تکبر کولو. هغه ټایم د وی چې بس زم او د پاکستان ټیم زمانه بغیر نه چلی که زیم نو پاکستان ټیم په ما باندې راټول لې نو د بدتمیزیان هم کولې. دا خبره حقیقت ته د ټریفیک پولیس سره هم جګړه کړې وه چې هغې نه پس بیا د ټیم نه ډراپ کړی د شو. بیا د په ټیم کې ځای جان له جوړ نه کړو چونکې دله بیا موقع میلو شوې د کم بیک کولو دپاره، خو د بیا هغه رنګ پرفارمنس ډیلیور نه کړو چې څنګه پرفارمنس د په سټارټ کې کولو هغه رنګ پرفارمنس د بیا آخر کې ډیلیور نه کړو. دله په پی ایس ایل کې چانسز میلو شو چې په پی ایس ایل کې هم د څه خاص پرفارمنس ور نه کړو. خیر اوس خو یو دوه سیزونو کې دی بیخي اړو چې ایشتلی نه دی، خو هغې نه مخکې کویټه ګلیډیټر ایشتلی و نو هغې سره هم څه داسې خاص پرفارمنس نه ورکړی. منم هغه داسې کنسسټنټلی چانس نو ورکړی، خو چې کم میچونو کې دله چانس ملو شو نو کې څه داسې خاص پرفارمنس زه نو کړی. نو اوس دی وایي پاکستان کرکټ بورډ ته چې ماته ان او سی راکوي، ماته ان او سی راکوي چې زه د نورو ملکونو لیګونه کوم، ماته آفر راځي د نورو لیګونو نه، ماته ان او سی راکوي چونکې دی خو د پاکستان کرکټ بورډ سره په سنټرل کانټریکټ کې نه دی، خو بیا هم دی به د پاکستان کرکټ بورډ نه ون ټایم ان او سی اخلي، یو ځل به ان او سی اخلي. لکه بار بار نه کم کلاړي چې په سنټرل کانټریکټ کې وي پاکستان کرکټ بورډ سره نو چې هر لیګ ته ځینو هغه ځان سره ان او سی خامخا اخلي، او کم کلاړي چې سنټرل کانټریکټ کې نه وي نو هغه ون ټایم ان او سی اخلي او هغه د پاره د عمر بر د پاره لکه خو سیم سنټرل کانټریکټ کې نه دی، بس ون ټایم ان او سی دغه د پاره ریکوایر دی. نو دله دغه ون ټایم ان او سی هم د پاکستان کرکټ بورډ د طرف نه ملاویږي. نو د پاکستان کرکټ بورډ ته ویلي چې ماته ان او سی راکوي، ماته د انټرنیشنل لیګز نه مختلف آفر راځي او هغه کې ماته ان او سی پکار د خو دغه لیګ دغه ان او سی دله نه ملاویږي. نو په دې وجه دوز پاکستان کرکټ بورډ ته ویلي دي که چېرې تاسو ماته ان او سی نه راکوئ نو زه په تاسو باندې کیس کوم، زه په تاسو باندې عدالت ته ځم. جي نو پکار خو چې ورکی ولا کې دیسې چې په نورو ملکونو کې د ښه پرفارمنس چونکې د امریکې لم تلو دا خبره خو ما نه یېرې شوه، د امریکا له هم تلو د امریکا ټیم کې شاملېدو دپاره، خو چې هلته ریجیکټ شو یا څه وجه ده خو هلته نه هم د ناامید را واپس راغلی ولته نه هم د سلیکشن نو شوی. جي خیر دا اپډیټ شو د عمر اکمل حوالې سره، تاسو دې حوالې سره سره لرئ کمنټ لازمي وکړئ.